انکم الیه تحشرون، دا چې تاسو به دته جمع کولی شئ. لکه که تقوا مې اختیار نه کړله او د ګناه او د معصیت نه ځان ونه ساته، نو یو ورځ داسې راتلونکې ده چې تاسو ټول به الله ته چې دی نو جمع کېږئ او د دې به بیا تاسو ته سزا میلاویږي. ومن الناس من يعجبك قوله، او بعضې د خلکو نه هغه دي چې تعجب درولي تا لره وینا د هغه، دا خوی، دا خصلت، دا کردار، دا چې په هر چا کې وي نو په هغه باندې د دې آیاتونو چې دی نو اطلاق کېږي. نو الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې بعضې د خلکو نه هغه څوک چې تعجب درولي تعالی وینا د هغه فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې، ویشهد الله علی ما فی قلبه، او ګواکۍ دی الله پاک په هغه څه چې په زړه د ده کې دي. یعنی دا وایي چې زما زړه چې دی نو صفا دی، اسلام طرف ته چې دی نو مایل دی، حالانکه خبره دغسې نه وي. الله پاک وایي وهو لد الخصام، او دی چې دی نو د ټولو نه سخت جګړه کوونکی دی، سخت جګړه دی. هغه غني خان څه شعرونه وایي عجیبه دا سوداګر دی، پلاستیک په سر قرآن او شنه قبای د امام دا، کلکې سترګې د شیطان، په خولې خوږ د ګلو باغ دی، په زړه څښا لکه ډېران دی، هوښیار لکه کارغه دی، چلولي لکه حامان. نو په خولې خو ځان چې دی نو ډېر پاک صاف مؤمن او صحیح عقیدې والا چې دی نو ظاهروي، ولې زړه یې چې دی نو ستا ډېران دی. ځکه واذا تولى سعی، او هر کله چې وګرځي دی نو کوشش کوي فی الارض، په ځمکه کې، د څه دپاره؟ لیفسد فیها، دپاره د دې چې فساد وکړي په دې ځمکه کې، ویهلک الحرث والنسل، او هلاک کړي فصل او نسل. یعنی نه د چا په فصل اثر شته دی، نه د چا په نسل اثر شته دی. پوه شوې؟ نه د چا د جان پروا ساتي، نه د چا د مال پروا ساتي. که وس یې راشي نو الله یې هیر وي، د قتل غوندې لوی جرم نه د هغې نه هم چې دی نو دریغ او ګریز نه کوي. نو دا کس څه شو؟ د الله په نیز باندې چې دی نو دا فسادي شو. والله لا يحب الفساد، او الله پاک چې دی نو فساد نه خوښوي.